پکار د چې موږ هغه څاروي واخلو چې کم څاروي د قربانۍ لپاره جایز وي شرعاً زموږ لپاره، هغه څاروي واخلو چې هغې باندې قرباني شرعاً ټیک وي. هغه څاروي وانخلو چې یاره صرف په نوم باندې زما قرباني وشي او خبره خلاصه. نه، قرآن کې الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله رب العالمین ته ستاسو د غوښو ضرورت شته، نه ورته ستاسو د وینو تویولو ضرورت شته، نه ورته ستاسو د بل څه ضرورت شته. الله رب العالمین خو صرف ستاسو نیت او ستاسو تقوا ګوري چې تاسو به څرنګه تقوا او څرنګه پرهیزګاري کوئ. نو الله ته زما ستا د وینو تویولو د قربانۍ ضرورت نشته دی. الله رب العالمین ته صرف زما او ستا د اخلاص ضرورت دی، زما دا بنده په کوم نیت باندې قرباني. ادي اندازه تاسو ردی نه ولګوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې لږ کال تیر کړی دي. په دې لږ کال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کال قرباني نه کړې. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې لږ کال په هر کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرباني کړې. بلکې حجۃ الوداع په موقع کې کوم تاسو وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سل اوخان ذبح کړو، سل اوخان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرباني کړو. 63 اوخان نبی علیہ السلام د ځان سره راوستو او 37 اوخان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د یمن نه راوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سل اوخان ذبح کله چې نبی علیہ السلام تقریبا 63 اوخان ذبح کړل، نبی علیہ السلام ستایو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رامخ کو نور اوخان هغه ذبح. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوخان ذبح کول نه اوخان بل یو بل مخ کې کېدل په باندې دفار یو به چې ما مخکې کا بل به چې ما مخکې کا. نو په اخلاص باندې قرباني زما عزت نه نیت ګوره د غوښې نه کچا د غوښې نیت وکړو یا د نوم نیت وکړو یا د شهرت نیت وکړو یا په دې نیت باندې چې ما د خلک خو وي د ټول والا قرباني باندې شي. او د دې ټول والا د چا په نیت کې چې خرابي و، د چا په نیت کې خرابي و او دا هغه د دې دا قرباني خراب شوه، د دې ټول ګناه به د کسب ګناه. دې کې دا شی نشته چې زما نیت خراب دی د نور قرباني به جایز شي. زما نیت صحیح دی د بل هغه خراب دی، زما خو قرباني کېږي دا نه ده. په دې کې د ټول کسان چې کوم دي د نیت پټ ټول خالص ته الله رب العالمین د غوښې نیت به نه کوي. کم کسان چې څاروي اخلي د وس نه خپل نیتونه خالص ته الله رب العالمین د رضا لپاره کوي چې زه د ثواب په نیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت د الله رب العالمین حکم او د حضرت ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوم او د ثواب په نیت باندې قرباني کوم. بس دا نیت په دې کې چې ذره بره خو دې خو نه الله رب العالمین زمونږ استادو نیتونو باندې فیصله کوي. زما او استاد سورب ساروی ته نه ګوري کما تا نن سبا وګورو زما د نن سبا معاملې ډېره زیاته خراب شوه، معاملې ډېره زیاته ګمبره شوه. دلته خلا سنه سره گزاره کوي تخته ما تا وګورو اسلام آباد ته لاهور ته کراچۍ کې خلک دا کوشش کوي چې وخت سره واخلم او ګران سره واخلم چې خلک ماته وي چې لکه پلان کې د ټول ګران سره واستل وټه جوړه یې سیده اعظم حق لري قرباني دې سړي قرباني نه کیږي ځان مست کړي کو دا زنه جناب محمد رسول الله د الله رب العالمین حکم دی. نو هغه سره واخلې د ما یو حکم چې شرعاً دي